الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، د قرآن کریم د تفسیر په مقدمه کې د لسو مباحثو تذکره شوې وه. اول بحث د وحی لغوي او اصطلاحي معنا او د وحی اقسام. دویم بحث د نزول القرآن متعلق. دریم بحث د قرآن کریم تحریری حفاظت څنګه وشو. څلورم بحث تفسیر د قرآن او د هغې اقسام. پنځم بحث تفسیر بالرای څه ته وایي او دا ولې مضموم دی. شپږم تفسیر په قرون اولا کې څه حیثیت و. اووم بحث د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه د تفسیر په باب کې قابل اعتماد او ناقابل اعتماد سندونه. داو مباحث ذکر شوی. اتم بحث تعریف د قرآن، موضوع د قرآن او غرض د قرآن. او نهم بحث سلاسل سبعه په قرآن کې. لسم بحث اسماء د قرآن. دا درې مباحث بنن ذکر کیږي. اتم بحث د قرآن کریم تعریف څه دی، موضوع څه ده او غرض څه دی. قرآن لغت کې ماخوذ دی د قرأ یقرؤون په معنا د لستلو سره. قرآن د فعلان په وزن دی په معنا د مقرو سره، یعنی لستلی شوی. الله تعالی هم لستلی دی، ملائکو هم لستلی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم لستلی، صحابه کرام هم لستلی، او ټول مؤمنان وی، ځکه ورته قرآن وی. د قرآن دا لفظ معرفت ته 50 کرته قرآن کریم کی ذکر ده، او نکره 15 کرته قرآن کریم کی ذکر ده. د قرآن اصطلاحي تعریف څه دی. قرآن په اصطلاح کې القرآن هو الكتاب العربي كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بوحي جلي بواسطة جبريل عليه السلام المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة او المكتوب في المصاحف. قرآن کریم دا یو کتاب عربی دی. دلته به په تاسو اعتراض وارد شي چې قرآن کریم کې خو عجمی الفاظ هم شته، لکه تنور شو، سجیل، ابراهیم، نوح. نو دې ته کتاب عربي څنګه ویل کیږي؟ اول جواب دا دی، دا الفاظ معرب دي، یعنی د عجمین عربی ته نقل شوي، اوس عجمی پاتې نه دي. لکه سجیل دا معرب دی د سنگ گل نه. سنگ گل دا د پارسی لفظ دی، د خټې کاڼې. دویم جواب دا دی
په قرآن کریم کې عجمی الفاظ نشته، ټول عربي دي. او د کوم مبارک چې خیال دا دی چې دا عجمی دي، نو در حقیقت د عربي الفاظو د عربی نه عجمی ته نقل شو. تر دې پورې چې عربی کې د دې استعمال بالکل پرېښودل شو. خلکو دا خیال وکړو چې دا الفاظ عجمی دي او عربی ته راغله. حال دا دی چې دا الفاظ عربي وو، عجمی ته تللي وو، د عجمی نه بیرته عربی ته راغله. نو الفاظ عربي دي، عجمی نه دي، خو د خلکو خیال دا شو چې د عجمی الفاظ دي. لیکن زمونږ د تفسیر د مشایخو نه دا منقول دي. هغوی وایي چې دا تعریف چې کوم د قرآن کریم وشو، دا تعریف د قرآن د عند الاصولیین، د اصولو په کتابونو کې تاسې داسې یا دې ته ورته تعریف زده کړی. د قرآن تعریف د قرآن په ژبه څنګه دی، قرآن کریم د قرآن تعریف څنګه کړی دی. تعریف د قرآن په سوره صاد 9 آیت کې کړی. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. دا د قرآن کریم تعریف دی. کتابون دا یو عظیم الشان کتاب دی، تنوین پکې د تعظیم د پاره دی. او دلیل په عظمت دا دی چې دا ناسخ دی د درې د پاسه سلو کتابونو لره. او دویم د عظمت دلیل دا دی چې انزلناه، منګه نازل کړی دی. کلام السادات، سادات الکلام. کتابون انزلناه کی دا کتابون دا په منزله د جنس د ټولو کتابونو ته شامل دی، که انسانی کتابونه دي او که الهی کتابونه دي. انزلناه دا فصل اول شو، دې سره انسانی کتابونه خارج شو، ځکه هغه خو خدای نه دی نازل کړي. او الیکا دا فصل ثانی شه، دې سره نور آسمانی کتابونه ووتل، ځکه خو نبی علیہ السلام ته نه دی نازل شوي. موضوع د قرآن څه شی ده؟ دې کې دوه قوله دي. یو قول دا دی چې موضوع د قرآن انسان دی، من حیث انه مکلف بالشرائع. او دا موضوع د قرآن الله تعالی په اول د وحی کې ذکر کړی ده. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. او دا موضوع د قرآن چې انسان دی، دا منقسمه دا دو قسمونو ته. یعنی دا چې انسان به یا عاصی وي او یا به مطیع وي. عاصی ته اشاره شوې ده، کلا ان الانسان لیطغی. او مطیع ته اشاره شوې ده، عبدا اذا صلی. نو موضوع د انسان، موضوع د قرآن انسان دی، من حیث انه مکلف بالشرائع. دا یو قول دی. دویم قول دا دی چې موضوع د قرآن توحید دی، ځکه په قرآن کریم کې بحث کېږي د اثبات د توحید نه په ادله عقلیه سره او نقلیه سره او وحیه سره استسلامیه سره. و د دویم قول مطابق د قرآن موضوع توحید دی. غرض د قرآن څه شی دی؟ حصول السعادت، د نیک بختی حاصلول، و اصلاح العلم والعمل، او د علم او د عمل اصلاح. دا د قرآن کریم موضوع ده، غرض دی او غایه ده. نهم بحث سلاسل سبع په قرآن کریم کې.
قرآن کریم کې وہ سلسلے ذکر کی. اول سلسلۃ الدعاوی، د دعوو سلسله ده، دعوی پکې ذکر کی. قرآن کریم کې سلور دعوی ذکر کی. اول دعوه د توحید، دویم دعوه د رسالت، دریم دعوه د صدق د کتاب، سلورم دعوه د بعث بعد الموت. دا سلور دعوی دي. دی سلور ته سوابق وای. دا دې سره سلور نورم په مدني صورتونو کې ذکر کیږي. هغه ته لواحق وای چې هغه مسله د جهاد فی سبیل الله، مسله د انفاق فی سبیل الله، او مسله د تنظیم د جماعت، او مسله د آداب د جماعت. دا مدنی صورتونو کې اکثر دا ذکر کی. نا سلور مخکوتا سوابق وی اصول، او دی رستو سلور تا لواحق وی او فروع. او دا لواحق او فروع اکثر پا مدنی صورتونو کی. نو اول نمبر سلسلۃ الدعاوی ذکر کیږي، د دعوو سلسله. دعوه کی دی خدای بیا په دلائل پیش کړي. دویم سلسلۃ الدلائل، دویمه سلسله د دلائل ده. قرآن کریم کې سلور قسمه دلائل ذکر کیږي. دلائل نقلیه ذکر کیږي، د بل چا نه خدای نقل کړي، د بل چا قول نقل کړي. قرآن کې چې وګور هغه د توحید قائل او هغه د بعث بعد الموت قائل او هغه د دې دعوی قائل او دې ته دلیل نقلی وای. دین دلیل عقلی ذکر کیږي. عقل ته متوجه شئ، د عقل نه کار واخلئ. تاسو سوچ نه کوئ. خلق وای قرآن او حدیث کې د عقل ولی استعمالی کی؟ ځکه و ډېرې مسلې داسې دي چې هغه د عقل خلاف دي. دا یو غلط سوچ دی. قرآن او حدیث او دین کې یوه مسله هم د عقل خلاف نشته. خو داسې بعضې مسایل دي چې هغه زموږ د عقل نه بره دي، زموږ د عقل رسایي ورته نه کېږي. یو خلاف العقلي او یو هغه چې د عقل رسایي ورته نه کېږي. بعضې مسایل داسې دي چې هغې ته زموږ د عقل رسایي نه کېږي، ځکه زموږ د عقل دایره کار محدوده ده او د وحی دایره کار ډېره وسیع ده. دریم دلائل وحیه ذکر کیږي، وحی. څلورم نمبر دلائل استسلامیه ذکر کیږي. استسلامیه هغې ته وایي چې خصم د پاره د انکار گنجائش نه، هغه هم انکار تې نه کوي. داسې خبره ورته پیش کی چې هغه خصم ته هم مسلم وي. لکه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. ته د دې نه تپوس کې چې اسمانونه او ځمکې او دا غټ څیزونه چا پیدا کړي؟ نو دوی وایي الله پیدا کړي. نه دا داسې مسله ده چې خصم ته هم انکار نه کوي. دلائل نقلیه بیا په اووه قسمه دي. یا به نقل د کتب سابقونه شوی، لکه سوره بنی اسرائیل دویم آیت کې الله فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. موږ موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو او دا کتاب موږ د بنی اسرائیلو دپاره هدایت ګرځولی او دا هم ورته ویلي چې أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا دا د توحید مسله شوه، او د دې توحید مسلې نقل د کتب سابقو نه وکړه چې د موسی علیه السلام کتاب. دیم یا به نقل شوی د انبیاء سابقینو نه، د تیرو پیغمبرانو نه، لکه سورة الانبیاء 15 آیت کې الله فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون.
موږ ستانه مخکې هېڅ پیغمبر نه دی لېږلی مګر موږ ورته وحی کړې وه چې نشته بل معبود موجود مګر زه یم زما عبادت وکئ. نو ګورې د توحید مسله ده د الله د یووالي او نقل پکې د انبیاء سابقینو نه وشو. دریم یا پکې نقل د یو مخصوص پیغمبر نه شوی لکه سوره مریم 42 آیت واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. دې کې نقل صرف د ابراهیم علیه السلام نه وشو د یو مخصوص پیغمبر نه. څلورم یا نقل شوی د علماو د کتب سابقو نه د تیرو عالمانو نه نقل شوی لکه سوره بقره کې الله جل شانو فرمایي الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. دلته نقل د علماو د کتب سابقو نه وشو. پنځم یا نقل د جناتو نه شوی د پیریانو نه دکه سورة الجن اول او دویم آیت کې 9 پاره کې ذکر دی چې پیریان وی ولن نشرک بربنا احدا. شپږم یا نقل د ملائکو نه شوی لکه سوره آل عمران اتل سات شهد الله وانه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. قائما بالقسط قسط نه مراد توحید ده د خدای یووالی. وم یا نقل د مرغانو نه شوی چې هغې هم د توحید قایله دی لکه سورة النمل شپږ شاید کې هدهد چې کله د سلیمان علیه السلام نه غایب شوی و قرآن کې چې قیصه ده او هغه بیا فرمایلی و الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. نو دا نقل په اوو طریقو سره قرآن کریم کې ذکر کیږي. دا دلائل نقلیه دی ترتیب سره په قرآن کریم کې. دلائل عقلیه بیا په دوه قسمه دي یو ته آفاقي وی بل ته انفسي وی. آفاقي هغه دي چې ستا د وجود نه علاوه بل څه په دلیل کې پیش کی او انفسي هغه ته وی چې ستا د نفس نه دلیل پیش کی. الله تعالی قرآن کریم کې وی وفي انفسکم افلا تبصرون او آفاقی و انفسی دواړو کې اشاره دی آیت کې شوې ده سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم الحق. درېمه سلسله الشکایات ته الله تعالی د خلکو نه شکوه کوي. شکوه پښتو کې معنا د ګیله. تاسو ته داسې کول نه دي پکار دې ته شکوه وایي او د شکوی تصدیر اکثر په قالو سره یا قال سره کیږي. قال الذين لا يرجون وقالوا لولا انزل عليه آیه وغیرہ. څلورمه سلسله التخویفات والتبشیرات تا قرآن کریم کې به تخویفات او تبشیرات ذکر کیږي. تخویف به کله دنیوي وي کله به اخروی وي او بشارت به هم کله دنیوي وي او کله به اخروی وي. قرآن کریم کې به دا ځای په ځای راځي. یو آیت به د هغه عنوان او موضوع به بشارت یو آیت به د هغه خلاصه به تخویف. نو تاسو تخویف وپېژنئ. تخویف ویرول د دنیوي عذاب نه یا د اخروي عذاب نه. بشارت د فتح زیری ورکول د کامیابی زیری ورکول دا بشارت دنیوي شو. د جنت او د نجات زیری ورکول دا بشارت اخروي شو. پنځمه سلسله التنبیهات ته تنبیه پویول راوی خول. د شکوی او د تنبیه په منځ کې فرق دا دی چې شکوه د مخالف نه کیږي چې مخالفت یې ډیري او تنبیه موافق ته کیږي دوست ته ملګري ته. د تنبیه خدای مؤمنانو او نبی ته ورکوي. تنبیه په دوه قسمه ده. یو تنبیه د نبی صلی الله علیه وسلم او دویمه تنبیه د مؤمنانو ته. شپږمه سلسله التسلیات قرآن کریم کې تسلی ذکر دی
او دا بیا په دوه قسمه دي التسلیة للنبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته خدای تسلی ورکوي مخه پکېږي چې دوی داسې کوي کله مؤمنانو ته تسلی ورکوي پروا مه کوئ دوی دې کوي ومه سلسله د ازالة الشبهات شبهې لرې کول په نبی باندې د نبی په مسلې او دعوت باندې شبهه او د هغې ازاله وشي دې ته سلاسل سبعه وایي قرآن کریم کې لسم بحث اسما د قرآن د قرآن کریم نمونه د قرآن کریم ډیر نمونه دي او دا ډیر نمونه دلالت کوي د مسما په شرف او عزت باندې څومره نمونه دي علامه رازی رحمه الله 22 نمونه د قرآن کریم تفسیری کبیر کې ذکر کړي امام سیوطی رحمه الله اتقان کې 55 نمونه د قرآن کریم ذکر کړي بعض عالمانو د سلو پورې د قرآن کریم نمونه یاد کړي دي چې دا نمونه دي دا نمونه دي د قرآن کریم یو څو نمونه دا دي چې په قرآن کې ډېر ذکر دي اول نوم الکتاب دی معرفه یا نکره موصوفه قرآن کې دا نوم د قرآن 22 کرته ذکر شوی دویم نوم دی القرآن دا معرفه او نکره 3 کرته ذکر شوی دریم نوم دی الکلام دا 4 کرته قرآن کریم کې د قرآن په اسماو کې صفاتو کې ذکر شوی سلورم نوم دی نور دا 12 کرته قرآن کریم کې ذکر شوی پنځم هدا مصدر مبنی للفاعل هادی دا 22 کرته ذکر شوی شپږم نوم دی رحمت دا 21 کرته قرآن کریم کې ذکر شوی وم نوم دی فرقان دا 3 کرته ذکر شوی اتم نوم دی شفا دا 3 کرته قرآن کریم کې ذکر شوی نهم نوم دی موعظه دا موعظه د قرآن په نومونو کې 6 کرته قرآن کریم کې ذکر شوی او داسې نورم د قرآن کریم ګڼ نومونه دي د دې ځای پورې مختصر د مقدمې خبرې وي کوشش زمونږ دا دی چې د مقدمې د مقاصد